خو ګناهګار زه یم یونس دی یا حاجي عبدالمنیم دی د ماسکنډۍ په روډ کې دواړو کې یو دی حاجي دواړو کې یو دی ما چې کوم حرف باندې خبره وکړه په دې حرف دی هغه وکړي چې دا دروغ دی زه ګناهګار دواړو کې خو یو دی خو تاسو څوک یو دی زه په دې کور د مسلم لیگ په دې د پی ټی آی جنډه ډېر زبردست سوال دی وکړو او زه دا یقینا خبره کومه چې جرنالیزم چې دی نو دا د سر ډیګرۍ محتاج نه دی او کم انداز کې چې دغه به نه راولي زه خوشامنده کوم خو په کم انداز کې چې ته کوم کار کوې انشاءالله تعالی موږ به تا سپورټ کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو د تیرو څو ورځو نه به بلکې د څو میاشتو نه د څو کلونو نه خو بلکې دا زه چې دا ورځ یادوم نو په دې کې د پورن د سیاسي مشرانو د سیاسي هلچل کافي تیزۍ سره مطلب دا دی چې هغه روان دی او سیاسي یو ګرمه ګرمي چې دغه شروع ده. اعتراضات هم په یو بل باندې ډېر زیات شروع دي او پوینټ چې هغه لټولی کېږي. به هر حال موږ به کوشش کوو چې ننني پروګرام کې موږ سره ډېر محترم جناب یونس صاحب چې دی موږ سره موجود دی. د دوی نه به هم خبرې اترې اورو چې دوی په دغې حوالې سره څه وایي. ډېر مننه د قیمتي وخت راکولو. ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې تاسو چونکې تاسو تعلق خو بیسیکلي پاکستان مسلم لیگ نون سره دی او یقینا تاسو دغې پارټۍ کې ډېر سرګرم یئ. بهرحال تاسو داسې د دې میک شوق او یا د کیمرې شوق داسې ډېر نه کوئ. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې دلته کې لوکل سیاست کې زمونږ او په لوکل سیاست کې چې خبرې کوي نو موږ ټول د یو بل رشته داران یو. بلکل نو خامخا به ستا د خولې نه داسې خبرې وځي چې په هغې کې به هغوی ته دوک رسي. نو زه نه غواړم چې یاره زمونږ بلکې دا ټول سیاسي لیډران موږ تقریبا خپلو کې رشته دار یو. بلکل جی. نو اړو دي ماشومانو ته داسې دغه ونه رسي دوک ونه رسي تکلیف دې ورته ونه رسي او هغوی دې دا محسوس نه کړي چې یاره زموږ دا مشران د یو بل نه خلاف دي. نو په دې وجه د مسلم لیگ پارټۍ کې ستاسو څه وخت شو؟ دې ته کله راغلي یې؟ دې ته خو اصل کې کله چې انجینیر امیر مقام دې پارټۍ ته راغی نو موږ ځانه ذاتي طور په دې پارټیانو کې دومره دلچسپي نه ده اخیستې. خو چې کله هغه په قاف کې وو نو موږ په قاف کې وو او کله چې اوس هغه نون ته راغی نو موږ په دې کې وو او چې هغه کوم طرف ته ځي نو بس مطلب تاسو هغه سره دی؟ موږ د هغه سره یو. اوس دا چې کوم بلدیاتي انتخابات را روان دي په دې کې به ستاسو د مسلم لیگ دپاره څه کردار د دې کې به دا مسله چې که فرض کا زه خو یو قسم دا د مسلم لیگ نون یو ادنا کارکون یم او د دې سره سره زه د انجینیر امیر مقام سپایي یم. نو که فرض کا داسې فیصله هغه وکړي هر چا له ټکټ ورکړي نو زه به خپل پوره کوشش کوم هغه به سپورټ کوم او که د هغه چا له ټکټ ورکړه او د هغه خلاف زما سکه رور ودرېږي نو زه به پارټي عالم رور به پرېږدم انجینر صاحب دپاره. بلکل او دې سره ته دا ووایه تېرې یو څو ورځو کې بلکې د دې فیضې حوالې سره د روډ څه مسله وه په هغې کې زمونږ بیا حاجي عبدالمنیم صاحب سره خبرې اترې هم شوې. په هغې کې هغوی تاسو برای راست ټارګېټ کړی بای نیم تاسو نوم یې اخیستی اوسې بلکې د هغه تپوس خو ترې ما کړی نه و هغوی په خپله ویلي د ماسکنډۍ روډ حوالې سره چې مطلب دا دی زموږ دا کلیوال یونس ټیکهدار چې دی راسه دغه روډ پاتې دی نو چې هغوی تاسو ته فنډ اویلیبل کړلی بیا تاسو دغه کار ولې نه کوئ؟ په دې کې داسې مسله ده چې دا کله د دې د یو ډېر اوږد داستان دی. زه کوشش کوم چې زه په لنډو الفاظو کې ووایم. دې کې فنډ نشته اوس هم څه لږ فنډ پکې و چونکې هغه سرنډر شو په دې 30 جون باندې بیا به راځي د فنډ ایشو اوس نشته البته مخکې وه. کله چې دا ټنډر ما واخیسته په هغه وخت کې خسنه کېده خسنه یې زما راوښوته او په دغه زما هغه د موسم په ضد کې د راتلو جو دا اولنۍ موقع وه. ما کار شروع کړ. کله چې ما کار شروع کړ نو ما اولنې 2 ریټرنینګ وال وکړه. 2 ریټرنینګ وال چې ما وکړه نو د ریټرنینګ وال دا وصولي چې موږ د ریټرنینګ وال کوم بار سایډ وي نو هغه موږ په مجې کې صفا راځي کوم چې دننه سایډ وي نو هغه چې کوم دی نو هغه شډل وي هغې ته مه ځای نه وي. نو دا خو سیاسي خلک دی زموږ ګرونه دي زما خو ډېر محترم دي زموږ خپلوم دي. نو عبدالمولا چېرته کې به مچکنډۍ ته تللی یا به چېرته تللی نو هغه چې د هغه اړې راغلی دی نو د دې باونډریوال د دې ریټرنینګ وال د بیک سایډ تصویرونه یې اخیستي دي. هغه تصویرونه یې بیا د خپل دي یو بل ته ښودل دي. خو زه دا حلفن ویمه چې زه
کومه خبره کوم زه په دې کې دروغ نه ویم زه الله حاضر ناظر په سر ګڼم او زه چې کومه خبره کوم دا به ټیک کومه ځکه چې زه حلفن ویم او چا په قرآن باندې حلف واغست او د دې نه بعد هغه د دې پیروي ونه کړې شوه نو پته نه لګي چې په څه ټیم باندې د زندګۍ په یو موړ کې په ده باندې عذاب راتلی شي الله تعالی دې موږ داسې عذابونه نه وساتي زه به صحیح خبره کوم هغه د دغه ما په هغه وخت کې د دوی تازه ملګرتیا وه او ډېر یو بل ته په مینه کې و زما هم خپل دی رشته دار مې دی خورۍ مې کېږي عارف ما عارف ته ګیله وکړه چې یاره دا سړي ما سره دومره پرسنل شي نو دومره ځای خو زموږ د یو بل سره نشته نو عارف ما ته ووایي چې یاره ما ورته ویل دي چې تا ډېر زیات یې کړ دی دومره پرسنل کېدی نه وي په کار او هغه فټوانې ډیلیټ کړ دي ما پرې ځان خوشحاله کړ نوره پته ما ته نشته چې عارف هغه ته څه ویل دي هغه عارف ته څه ویل دي خو د عارف ته چې دا خبره زه کوم نو د دې زه عارف ویلی شي تاسو دې تپوس کولی شي چې او ما هم داسې ویل دي ده هم داسې ویل دي ما ځان غلی کړم ټیک ده د هغې نه بعد کار روان و بیا پکې ډسپیوټ راغی د ځمکې د چوګا پښتنو دوی مچکنډۍ والا له ځمکه نه ورکوله په هغه ځمکه کې بیا مختلف سورسز هغه خلک به هم ما راغوښتل په هغې کې یو دوه کسان داسې دي درې چې هغه ما سره ډېر کړي دي یو شبیر نوم دی د یو نوم دی نظیر او یو هلته کې یو دغه دی ممبر صاحب دی زوړ مخکینی هغه دی دوی پکې ما سره ځان ډېر زیات کړول دی نو هغه چې هغه ځمکه موږ دغه کوله نو د چوګا پښتنو د مچکنډۍ والا ځمکه نه ورکوله یو کس نیم پکې داسې و چې دا رشید علي خان ته ما ووي هغه د هغه په خوله باندې رانیوی کېده هغه په ترو باندې خو بهرحال هغه ځمکه چې لږه لږه کټ کېدو هغه شی پکې میلاو شو او موږ هغه کټینګ شروع کړو بلکې افضل خان ناظم پکې لږه ځمکه راتله نو هغه ورځ کې بلدیاتي الیکشن ته 2 میاشتې پاتې وي نو هغه ما ته ووي چې دې خلکو له ځمکه ورکړم 2 میاشتې بعد ووټونه یې دو مالې بیا ووټ رانه کړي نو ما ته صبر وکړه نو هغوی ځمکه ورنه کړه هغه له ووټونه ورکړه هغه کامیاب شو چې ناظم شو نو بیا راغی او موږ ته یې هغه ځای برابر کړه او موږ کار شروع کړو کار روان و فنډ به نه و کله یوه ورځ به فنډ ووجو بیا به 6 میاشتې فنډ نه و کال به نه و بیا به لږ فنډ راغی فنډ چې به راغی زموږ د بدقسمتۍ نه هغه به دومره راغی چې 30-40 لاک روپۍ به وي نو په هغې کې به موږ 8 ټیکهدارانو موږ به تقسیم کوو نو تقسیم کې به ما سره هم داسې ونچل کېده چې ما ته به پکې هغه حصه راکړی کېده چې کومه به پاتې شوه چا له به یې نه ورکوله یا به مطلب دا یې د هغو نورو ډیمانډ پوره و که نه یې ما له یې نه راکوله بهرحال هغه ما ته څه مناسب پیمنټ شوی دی دې کې څه شک نشته هغه سلسله چې کله ختمه شوه او موږ دغه کړو نو په دې دوران کې دا کم تصویرونه خبره دې تا ته کومه نو دا تصویرونه بېشکه چې عارف زه مطمئن کړم خو چونکې تصویرونه رسېدلي انټي کرپشن ته په دې کې د انټي کرپشن انکوایري شروع شو هغوی په ما باندې زور راوست چې ته کار وکړه چې موږ ټیکنیکل د دې وکړو چې یاره دا کیس موږ بند کړو هلته کې فنډ نه و کار به نه کېده بهرحال موږ کار کوو او د دې کې 2 کاله وشو 3 کاله چې په دې کې داسې رولز دي چې په رننګ کار کې به ټیکنیکل نه کېږي چې کله ختم شي نه خو چونکې زما په دې باندې زه ټارګېټ وم نو هغې کې بیا انکوایري والا ټیکنیکل راغی هغه ټیکنیکل وکړو ټیکنیکل چې هغه وکړو هغه کم ټیکنیکل افسر نو هغه د ټیکنیکل نه بعد ورته ما ویل روټۍ له ما سره ځو هغه ویل نه زموږ روټۍ چا سره نه خورو زموږ دا اصول دي موږ سرکاري خلک یو ما ویل ټیک ده ستاسو مرضي ده نو دغه ټیکنیکل افسر چې دی نو د زما د رضوي نه د اویس نه د مونی مجلس صاحب نمبر واغسته په دې وجه یې ته واغست چې هغه ته هم پته وه چې دا د یو بل رشته دار دي نو چې نمبر یې ته واغسته نو موږ راړو کور ته او بیا د هغې نه بعد اویس ووي چې یاره ما هغه ته ویلي چې ته زموږ دپاره وینا وکړه نو ما وخندل ما زموږ دپاره هغه چې پانسي کوي نو ویناګانې نه کوي بهرحال هغه یو ته هم دا سوال جواب وکړه چې زه نو سړی پېژنم نه ترې خبر یم بس ټیک به د هغه حق و ځکه موږ ووټ نه ورکړی نو موږ دغه تمام نه کوله خو چونکې هغه وړوکې او هغه زما د ترور خاوند دی زه ورته یم بهرکیف هغه مسله ختمه شوه هغه چې ختمه شوه نو د هغې نه بعد بیا داسې چل وشو چې په دې مخکې عمر کې په دې کې اکسین زما زوی ته ووي اویس ته چې لږې پیسې راغلي دي تاسو اسپالټ ترکول وکړئ اویس ما پسې راغی چې یاره ترکول کوو ځکه چې فنډ پکې راغلی دی او دغه نو هغه ته ما وخندل ما یې دا داسې تقریبا لږې څومره پیسې به وي تقریبا په دې کې تقریبا په دغه موقع باندې موږ چې کله دغه کوو نو په دې کې 30 لاک روپۍ راغلي وي اویس ته چې کله اویس چې کله هغه ته وینا وکړه نو زه لاړم اکسین ته ما وویل ما هغه خو اویس وړوکی دی نه پوهېږي اسپالټ ما سره ټي ایس ټي ترکول دي ټي ایس ټي ترکول یو داسې ترکول چې په دې روړه باندې د پاسه ترکول سپری وکړي او بیا پې د پاسه دا کرش داسې وچنګي ټاټکو کې او په هغې د پاسه رولر ګرځي رولینګ کوي نو دې ته ټي ایس ټي په دې وایي چې دا 3 پیسي 3 کوټی نو هغې باندې زموږ ډېره لږه خرچه راځي او مطلب دا دی چې هغې کې زموږ په دې موقع کې زما د پیدې چانس و او د تاوان نه و خو هغه ووي چونکې سیکرټري په ټول
KPK کې TST بند کړ دا حاجی. بیا زمونږ په دې علاقو کې خصوصي بند په دې ده چې په دې کې او دا ایکسین ټکوم وي ځکه چې د 45 نه کمه ګرمي نو په هغې کې TST نه کېږي دلته 45 ته ګرمي رسي نه دا چونکې هغه نه کېده TST ناممکنه و حاجی. نو هغه ته ما وویل چې که زه فرض کا نو دا یو خبره یاد دهاني کوم چې په دې دوران کې عبدالمولا راغی کېناست حاجی. زمونږ دا خبرې چې کېږي نو ما ایکسین صاحب ته وویل چې زه TST په دې وجه نشم کولی چې په TST کې که ماله زوړ ریټ راکړی زه نه کوم زه باونډ نه یم ها قانوني دا ده او که فرض که نوی ریټ ماله راکړی نو زه کوم نو هغه به نوی ریټ زه راکولی نشم ځکه چې په دې کې موږ هغې د ریوایز PC1 بیا جوړول غواړي ریوایز اسټیمیټ هغې نه هغه نه کېږي دا امبریلا سکیم دی په دې کې نورې پیسې نشي راتلی دا فنډ چې په دې کې هم کم راته نو دا تاسو ته پته نشته بهرحال امبریلا سکیم د دې وزیر اعلی خپل خاص خصوصي دغی نو دې کې فنډ مسله وه دا اول نه هم وه د ځمکې ډسپیوټ او بیا د فنډ مسله نو ما په دې دوران کې د ایکسین صاحب ما ته وویل چې د ته یې فرض که دغه کای دا کنګریټ دې ته کنګریټ وایي 1 2 4 ما بالکل کومه نو عبدالمولا پکې وویل چې یاره هلته خو چړیانې دي ما لا وخندل ما هغه ایکسین ته وویل ما ایکسین صاحب کېدی چې دې په هغه لارې نه ایستلي زما ایریا چې کومه ده نو هغه پلین ده کوم ځای پورې چې زما روډ دی هغه پلین دی د هغې نه پورته بیا چړیانې دي زه چړیان نه کوم زه دا پلین کوم ایکسین صاحب ویل ټیک ده ستا رایټ دی موږ به دغه وکړو دغه یې ماله شروع کړو د هغې ته وایي TS ټیکنیکل سینکشن ټیکنیکل سینکشن چې کله هغوی ماله د هغې کارروایي شروع کړه نو هغه لږ ټیمه دي ځکه چې د دې دپاره فل دوباره پیمایشونه کول دي د دې نه ترکول او روړه کټ کول دي د هغه اماونټ اګینست دې ته مطلب دا دی چې د PCC پیسې اړول دي نو دغه ټیمه دي په منځ کې پکې دلته کې جون مو محکمه باندې هم بوج زیات و هغو ته هم ګناه نه او هغه ټیس زمونږ لږ لیټ شو نو هغه کم د انټي کرپشن هغه خبره چې مې ته وکړه نو چا کړله دا پته ماته نشتي خو زور په هغو دومره و چې په روژه کې په ما پسې 8,49,000 روپۍ لاسز راله ما ته د انټي کرپشن TO ته وایي SIRC و کرپشن افسر پولیس انسپکټر هغه ما ته ټلیفون وکړ چې ته دا پیسې جمع کوې او که نه موږ ستا خلاف FIR وکړو نو هغه ته ما وی روژه ده اوس د روژې نه مې پرېږده دا روژه به په جیل کې مو وکاږه او مره باندې اختر په جیل کې وکاږه او د اختر نه بعد مطلب دا دی چې اني ټایم ما ته هېڅ مسله نشتي زه به لاړ شم ډایرکټر ته به ووایم چې رولز دا نه دي چې تاسو په رننګ کې د سړي نه ریکوري وکړئ هغه وایي موږ رولز نشته موږ باندې بوج دی موږ له مسله حل کړه دا ریکوري به کوي ما سره 2 حال و یو حال دا چې زه تللی وی او د منیم حاجي صاحب چونکې زموږ رشته دار دی زموږ زه پرې بد هم نه ښکارېدم زموږ یوه کډه ده او زموږ غمخواه دي او هغه بچو تا ته جو تقریبا معلومات شته نو یو حال ما سره دا چې زه تللی وی او د هغه په خپو کې ناست ویم چې یاره دغه دی دا ما د دې ګن نه خلاص کا او دا مسله ماله حل کا نو هغه ما ته ډېره ښه ښکاره نه شوه د عزت ښکاره نه شوه او دویم دا چې زه 8,49,000 روپۍ جمع کړم نو ما د هغو نه یو 15 ورځې ټایم واخیست او هغه 8,49,000 روپۍ مې هغوی ته جمع کړې ریکوري ما وکړه ورکړه ښه اوس د هغې نه بعد زه بیا هم په هغه پراسس کې لګیا یم که چېرته کې دا ټیس هر کله وشو میاشته کې وشو 2 میاشتو کې وشو نو زه به د ماچکنډۍ د روډ کار شروع کومه کنګریټ به کومه د ماچکنډۍ کم سړی چې ما ته راځي هر سړی که هغه زید دی او که بکر دی خو چې راځي نو زه هغه ته قسم خوړی شم چې دا ما کومې خبرې کړي دي په دې کې ما یوه دروغ نه ده کړې اوس منیم حاجي صاحب ته به یا پته نه وه یا به هغه د غلط بیانۍ نه کار اخیستی دروغ نشم ویلی ځکه دروغ لفظ ښه نه دی هغه وایي دا دوی مطلب دا دی چې قصد نه نه کوي چې یا به حاجي عبدالمنیم ته کریډټ لاړ شي اوس بل ما یو حرف اخیستی دی د قرآن حرف بېشک بل حرف علم که زما په ذهن کې دا خبره په ژوند کې چېرته راغلي چې دا روډ زه په دې وجه نه کوم چې د دې کریډټ منیم حاجي ته لانړ شي نو زما د دویم حلف دی او زه چې څه کومه زه چې څه ویم زه د دې حلف چې علمه د دې نه زه ډېر زیات یېرېږم په دې چې ما ته ووایي چې چا په قرآن حلف واغسه د هغې پاسداري ونه کړه نو په دا عذاب راځي
نو ما به خدای عذاب نه راولي نه دې په تاسو راولي نه دې په یو مسلمان راولي. نو مطلب دا دی چې زه دغه طرف ته زه په دې کې دروغ نه وایم چې څوک راځي زه په قرآن هم تسلي کولی شم، زه په دلایلو هم تسلي کولی شم. ما 8,49,000 روپۍ جمع کړي دي. یو سړی دې لاړ شي د کرپشن نه دې تپوس وکړي، یو سړی دې لاړ شي د ایکسچینج نه دې تپوس وکړي، یو سړی دې بیا د ایکسچینج نه تپوس وکړي چې د دې ټیکنیکل سینکشن جوړ شوی دی که نه. ټیکنیکل سینکشن 3 میاشتې وشوې چې په 3 میاشتو کې لا نه دی جوړ شوی، ځکه چې هغو مصروف وو، په هغو باندې په جون کې نور پرشر ډېر نو هغو دا کار پکې نه و کړی. اوس چې په کومه ورځ باندې ماته ټیکنیکل سینکشن میلاو شي او فنډ راشي، په دې شرط چې فنډ دوباره راشي، ځکه په 30 جون باندې چې کم فنډز سرنډر شي نو هغه بیا په جولای اګست کې بیا راځي. نو چې کله هغه فنډ راشي نو ان شاء الله تعالی نه ماچکنډۍ خلک زمونږ غرونه دي، بلکې په ماچکنډۍ کې د نیمو زیاتو خلکو سره خو زما ذاتي تعلق دی. دا بره هوټل والا چې دی دا د ماچکنډۍ دی، دا زمونږ ډېر زیات تابعدار دی، زمونږ په ځای کې اوسېږي. اوس خبره دا ده چې د ماچکنډۍ خلک په ما باندې ډېر زیات ګران دی، هغه زمونږ قوم دی، هغه زمونږ مطلب دا دی چې کوم خلاف دی هغه هم زمونږ غرونه دي، کم چې مرګري دي هغه خو الریډي دي. نو په دې وجه باندې دا یو تاثر ورول چې دا غلط دي، دا دې څوک په دې دې څوک عمل نه کوي، ځکه زه کم از کم دروغ نه وایم که بل سړی وایي دا خپل کار دی. خو که د ماچکنډۍ هر سړی ما ته راځي نو زه هغه ته په قرآن باندې هم لاس ایښودی شم چې دا ما څه ویل دي دا مې ټیک ویل دي. او که په دې بازار کې او په دې کلي کې څوک راځي او ما ته وایي چې یاره تا داسې خبرې کړي او ته پرې قرآن کولی شې، نو زه کولی شم، ځکه چې زه په دې کې یوه څوک دروغ نشي ثابتولی او زه یېرېږم ډېر زیات د دې نومونه خبرو نه زه ډېر یېرېږم. او تر څو پورې ما دا نه غوښته چې مطلب دا دی چې زه د منیم د خبرو جواب ورکم، ځکه چې هغه اول خبره هغه وکړو جمعه زه خیر دی، بیا دوباره بیا خیري مې وی کړي زه خبر شم. نو خیري خو دغه خیري چې د کړي نو که په موږ کې چاته ګناه نو خدای دې هغه تباه برباد کړي، د خیري دې خدای په هغه ولګوي، پار چوکي په ما دې ولګوي که په ما کې ګناه. الله تعالی ډېر مهربانه بادشاه دی. هغه تاسو خو مفصل خبره وکړه، خو ګناهګار زه یم یونس دی یا حاجي عبدالمنین دی د ماچکنډۍ په روډ کې، دواړو کې یو دی، دواړو کې یو دی. ما چې کوم حرف باندې خبره وکړه په دې حرف دی هغه وکړي چې دا دروغ دی، زه ګناه دواړو کې خو یو دی، خو تاسو یو دی. زه تر هغه حده پورې یم چې ما اوټ نه دی ورکړی، ټیک شوه. زه د اخر ما د هغه څه کارونه بیا په دې ټیمې میمې کې هم اخیستي دي، نو ما ورکړي دي، خرڅ کړي مې دي، په دې وجه مې خرڅ کړي دي. په یو کار کې مې لږ کارونه وکړو نو ما ته د محکمې والا وی چې دا کارونه تاسو پورې سردار ناظم له نه ورکړي د اوپل او ورسره د ملوک وراره دی چې کیسر چې دوله دې دا نه ورکړي نو دا سړی تا نه پرېږدي، نو هغه ما په هغوی خرڅ کړو. د هغې نه مې کارونه اخیستي او هغه مې په شیني او په اسد خرڅ کړي دي، د هغو نه مې پیسې اخیستي دي. ځکه ما یې سبا به زه منیم حاجي صاحب ته عالم چې زما خپل دی، خو سبا به زه هغه ته ودرېږم ما له کمپلیشن سرټیفیکېټ راکړه، هغه به نه راکوي. نو چې نه راکوي نو غوره دا ده چې دا کارونه خرڅ کړم، منافع به لږه وکړم خو کم از کم د عزت پي. داسې خو که د دې 8 روپو دپاره زه هغه ته ناست وی نو مې بي چې دي کوم څه ښېګړه ما سره شوې، ولې یو طرف ته زما هم یو عزت نفس دی او زه مطلب دا دی دا نه غواړم چې زه د چاته کوسترګی شم. اخري سوال دی، تاسو دا سوچ چېرته کړله چې داسې مې خپلولي ده او هسې نه چې زه د دوی سره یو شم او دا خاندان هسې زموږ یو دی چې دا پارټي هم زموږ یو شي او په دې کور د مسلم لیګ په دې د پی ټي آی جنډه؟ ډېر زبردست سوال دی وکړو، ډېر زبردست سوال دی وکړو. او زه دا یقینا خبره کوم چې جرنالیزم چې دی نو دا د ډیګرۍ محتاج نه دی او کم انداز کې چې دغه به نه راولي زه خوشامنده کوم او په کم انداز کې چې ته کوم کار کوې انشاءالله تعالی موږ به تا سپورټ کوو او بلکې زما به دا کوشش وي که خدای زموږ وخت راوست فی الحال پته نه لګي خو که وخت زموږ راغی نو انشاءالله چې په ټي وي کې حجاب بجامع مقام ته پرسنلي ویم ستا لپاره. سوال ستا ډېر زبردست دی ځکه چې موږ د نن نه 15-20 سال مخکې دا منیم حاجي صاحب او زه موږ دواړه پیر محمد خان سپین د خدای په جنتونو کې موږ د هغه سپایان وو، موږ د هغه سر په پارټۍ کې وو، یوه پارټي وه زموږه. نو ده به جو فرض که زه به دا ویم پیسې وګټلې نو ځانه الیکشن ته راووته، نو که ماله خدای پیسې راکړې زه به ځانه الیکشن ته وځم. خو لکه زه هغه سر په دې نه شم تللی چې چونکې زموږ پارټي او زموږ ډله د پخوا نه دغه ده او نور خو که په هغه باندې چې سخته راځي نو زه ذمهوار یم او زه به هغه دپاره هر څه کوم. خو دا ده چې پارټي او دا زموږ بل طرف ته مطلب دا دی چې امیر مقام دی هغه زه څنګه پرېښودی شم ځکه چې هغه بهرحال تاسو په خپله محسوسوئ چې هغه ما له څومره اهمیت راکوي، زما څومره خیال ساتي، نو زه دغه نشم کولی. او دغه یو ګیلې نه علاوه که نورې د هغه څه ګیلي نو ټولې ما ته په سر سترګو او ما ته دا احساس دی زه د دې جواب به ما نه ورکړی ځکه په دې سوال جواب به د منیم ماشومانو ته تکلیف رسي
هغه خو چون کې هغه پهل کړی دی زما ماشومانو ته یې رسول دی نو زه د هغه د ماشومانو نه معافي غواړم. ټیک، ډېره شکریه، ډېره مننه. قدرمنو کتونکو تاسو د دوی خبرې اترې واورېدې. سکول له احساسات او د هغوی هغه انداز هغې نه به تاسو ته اندازه لګي چې د دوی کومې خبرې زما په خیال په زړه دي هغه یې په خوله وکړې او هغه خبرې موږ تاسو سره شیر کړې چې په هغې کې زه نشم ویلی چې سکول لا پکې داسې یو خبره کړې چې هغه په دروغو کې راشي، ځکه د هغوی احساسات او جذباتو نه پته لګېده چې د هغوی کومې خبرې په زړه کې ریل کومې خبرې دي نو هغه یې موږ تاسو ته بیان کړې. فیصله به زه په تاسو پرېږدم. مخ پر کوربه شکر الله ته ورکړي اجازت او ګورئ همدم چې ویدل الله په امان.